أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. د سورة بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 74 نشروع کیږي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. رکوع نمبر 8 آیات نمبر 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اتم رکوع ده. اتم رکوع او آیات نمبر 74. په نننی درس کې د زړونو صفوالی بیانېږي. الله جل جلاله په بني اسرائیل باندې مختلف انعامات کړیو. مخکې اته انعامات ذکر شو کم چې الله جل جلاله په بني اسرائیل باندې کړیو. بیا د دوه عذابونو تذکره وشوله. د اغین علاوه مفسرین ذکر کوي چې د موسی علیه السلام د زمانې نه راواخله تر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې پوری په بني اسرائیل باندې چې څومره الله جل جلاله انعامات کړیو، احسانات وسره کړیو، د فضل معاملې وسره کړی و. نو پکار داوا چې د اغې نه وروستو د دې زړونه نرم شوي او د الله وحدانیت دی قبول کړو او د دې په زړونو کې د الله یره پیدا شوی و. او په زید نرموالی باندې د دې زړونه سخت شول. یا د دې نه مراد دادی چې بني اسرائیلو کې دا دوه واقعات راغلي وو. یو د غوا ذبح کول او دویم د مړي راژوندي کول. دا دوه واقعات په هغې کې راپېښ شوي وو او دا خطاب موجوده بني اسرائیلو ته چې وګورئ الله جل جلاله ستاسو په مشرانو باندې انعامات کړي وو. نو د هغه انعاماتونه تاسو عبرت واخلئ او خپل زړونه د الله د دین دپاره نرم کړئ. خو په ځای د نرموالي باندې د دې زړونه سخت شو او بیا په سخوالي کې دومره مخکې لاړه چې الله جل جلاله د هغې تشبیه د کاڼي سره ورکړه. ځکه په کاڼي کې ظاهري نرموالی نشته دی بلکې په دې کې سخوالی دی او هر چې وسپنه ده نو هغه په اور سره نرمیږي او په هغې کې نرموالی پیدا کیږي. نو د دې وجې نه الله جل جلاله د دې د زړونو سختي د هغې تشبیه د کاڼي سره وکړه. فرمایي ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک، وروستو د دې واقعاتو نه فهي کالحجاره، پشان د کاڼي. یعنی څنګه چې کاڼی سخت دی نو دغه رنګې ستاسو زړونه هم سخت شو او اشد قسوه یا د کاڼي نه هم ډیر زیات سخت شو.
ځکه چې په کانو کې ځینې داسې کانې دي چې د هغې نه اوبه راوځي، د هغې نه نهرونه جوړېږي، یا په کانو کې ځینې داسې کانې دي چې هغه اوچ وي او د هغې نه اوبه راوځي، یا کانو کې هم ځینې کانې داسې شته دی چې هغه د الله د یری د وجې نه راپرېوځي، راغورځېږي، او ستاسو زړونه چې دي نو هغه د دې کانې نه هم ډېر زیات سخت دي. وان من الحجارة او یقینا ځینې د ګټو نه لما هغه دي یتفجرو چې بهیږي منه الانهار د هغې نه نهرونه، وان منها او یقینا ځینې د کانو نه لما هغه دي یشققو چې وچوي فیخرجو راوځي منه الماء د هغې نه اوبه، وان منها او یقینا ځینې د کانو نه لما هغه دي یهبطو چې راپرېوځي من خشیت الله د یری د الله نه. د کانې نه اوبه راوتل دا بعیده او لرې خبره نه ده، عموما زمونږ او ستاسو په مشاهده کې راځي، زمونږ او ستاسو د سترګو وړاندې دي او عقل هم دا خبره تسلیموي. او هر چې د کانې راپرېوتل دي د الله د یری نه، نو دا خبره داسې ده چې دا لږ دماغ نه اخلي. نو مفسرین فرمایي چې دې جماداتو ته هم الله جل جلاله شعور او پوهه ورکړې ده. دې شعور ته شعور بسیط ویل کېږي. نو د هغې په وجه باندې په دې جماداتو کې محبت همي، په دې کې نفرت همي، او په دې کې نرموالی همي، او په دې کې سخوالی همي. لکه د کجورې هغه یوه تنه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په هغې باندې کېناستو او وعظ او نصیحت به یې کولو. چې کله منبر رسول جوړ شو نو هغه د کجورې هغه کمه تنه چې وه نو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق کې وجړل او داسې اواز یې وکړو لکه څرنګه چې یو ماشوم جاړي. نو دا هم د هغې محبت و. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د غر متعلق به فرمایل یحبنا ونحبو، دا غر زمونږ سره محبت کوي او مونږ د دې غر سره محبت کوو. دغه رنګې هغه جبل طور دی چې کله د موسی علیه السلام سره هغه اویا کسان تلي وو، یادا و چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله نه برای راست د هغې د کتلو مطالبه کړې وه، نو الله جل جلاله چې کله خپله تجلی په هغه غر باندې واچوله نو هغه غر د خوف د یري نه هغه ریزه ریزه شو او بالکل د ځمکې سره اوار شو. نو دا ټول واقعات په دې خبره باندې شاهد دي چې په نباتاتو کې جماداتو کې هم څه شعور شته دی، د هغې په وجه باندې په هغې کې محبت هم شته دی، په هغې کې خوشحالي هم شته دی، په هغې کې چې کوم دی بغض هم شته دی، په هغې کې پوسوالی او سخوالی هم شته دی. وما الله او ندی الله بغافل ناخبره عما تعملون د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. د دې سینا د څومره خطابات چې بني اسرائیل ته وشو د هغې تتمه او اختتام ذکر کوي او د قرآن مجید د نزول په وخت کې په بني اسرائیلو کې 15 ډلې جوړې شوې وې. یوه هغه ډله وه چې هغې به په کتاب الله کې تحریف کولو، یعنی په دې کې به
ګډوډۍ کولو. نو دا تحریف چې کوم نو دا تحریف یو تحریف معنوي و، یعنی معنی به ولا ګډوډول، او یو به پکې تحریف او بدلون لفظي کولو، الفاظ به بدلول. نو یو ډله پکې داسې وه. دویمه ډله په هغې کې د منافقان وه، یعنی دا یهودیان به چې کله د مؤمنانو سره میلاو شو نو هغو ته به دا خبره کول چې په تورات کې د دې آخرني پیغمبر چې کم نشانې دي او کم صفات دي هغه بالکل په دې پیغمبر باندې صادق راځي او دا رښتونی پیغمبر دی. او کله به چې دا خپل د مشرانو سره یوځای شو نو هغو به دیو رټله چې تاسو مسلمانانو ته داسې خبرې ولې کوئ چې په تورات کې ستاسو د پیغمبر صفات دا صفات دي او هغه په دې پیغمبر باندې صحیح راځي. ځکه د قیامت په ورځ باندې کچري تاسو دې ته دا صفات ارسه وښیي نو په تاسو باندې دا بیا دلیل نیسي چې وګورئ دا خبره خو تاسو په خپله مونږ ته کړې وه، په خپله هم د دې پیغمبر اقرار کولو خو بیا هم د دې تابعداري نه کوله. نو دا دویمه ډله دا د منافقین وه په دې یهودیانو کې. او درېمه ډله په دې کې هغه ومنهم امیون، امیانو خلقو، ناپوه خلقو، په خپل کتاب نشو لوستلې، په تورات باندې به نه پوهېدل. د هغې کم ملایان چې یا د هغې پیران او رهبانیین چې کوم نو هغې ورته به څه غلطې خبرې بیان کړلې، څه تاویلات به یې ورته بیان کړله او د ځان نه به یې ورته یو خبره وکړه او دوی به هغه خبرې راواغېستلې او بس تشې ارزوګانې به وې. او دوی ته یې داسې خبرې بیان کړې وې چې دا جنت چې کوم دی نو دا زمونږ او ستاسو دپاره دی، دې ته نور څوک نشي داخلېدلی. ها کچرې مونږ جهنم ته لاړم شو نو د یو څه وخت دپاره به لاړ شو، د هغې نه مو بیا مونږ الله جل جلاله ډېر زر راوباسي. یا دا ده د دیو دا وهم او ګمانو چې یاره زمونږ دا کم ملایان چې دي یا زمونږ دا کم پیران چې دي مشران دي دا خو زمونږ ټیکهداران دي، سبا د قیامت په ورځ باندې به دا مونږ د مټ نه ونیسي او په پولې صراط به هم د سترګې په رب باندې پورې باسي. او دا کم منځګزار خلک چې دي او دا عبادتونو والا خلک چې دي دا به دغه شانتې کې حیران او پریشان ولاړي. د هغه بني اسرائیلو دا کم نظریات چې خپل عوامو له ورکړي هغه د دې زمانه کم ناپوهه عوام چې دي هغه له د هغو پیرانو ورکړي دي، هغه له د هغه ملایانو ورکړي دي. په دې پنجاب کې ځینې داسې شته دی چې هغه ته سو خبره وکړي یاره مونځ وکړه، روژه ونیسه، جهنم دی، جنت دی، پل صراط دی، حساب کتاب دی، هلته کې بیا څه کې وی ما د خپل پیر صاحب لاس رانیولی دی او بس زما دپاره مونځ هم هغه کې او بس زه صرف هغې له صدقې ورکوم. په پل صراط باندې چې کوم دی هغه ما دغه شانتې کې د لاس نه ونیسي او پورې به باسي. نو دا یو غلطه عقیده ده چې دغه پیرانو او دغه ناکارو ملایانو دی عوامو ته ښودلې وه. نو دغه رنګې بني اسرائیلو هم دیو ته دغه شانتې کې ارزوګانې ورکړې وې چې تاسو بې فکره شئ، د جهنم نه خلاصې او په پل صراط باندې پورېستل دا زمونږ کار دی. نو الله جل جلاله دلته کې د هغې ذکر وکړو. نو افتطمعون دا موجوده مؤمنانو ته خطاب دی. افتطمعون آیا تاسو امید ساتئ د دې خبرې ان یؤمنو چې دا به ایمان راوړي، یعنی دا کم یهودیان چې دي دا به ستاسو خبره ومني او ایمان به راوړي. وقد کان او تحقیق سره ده فریق یو ډله منهم د دیونه یسمعون چې هغه اوري کلام الله د الله کتاب ثم یحرفونه او بیا هغه بدلی من بعد ورستو داغینا ما عقلوه کله چې خپوه شي په هغې باندې
وهم یعلمون او دیو پوهیږي چې دا کار کول دا ګناه ده. یعنی دیو به چې کله د الله جل جلاله کتاب واورېدو او د هغې په مطلب او مقصد باندې به ځان پوه کو، نو چې عوامو ته به کله بیانولو په هغې کې به بیا تحریف کولو، رد و بدل به کولو، او خبر ورته پته و چې مونږ دا کم کار کوو دا د ګناه کار دی، خو بیا به هم دغه رد و بدل کولو. ثم قست بیا سخت شو قلوبکم زلنا استاسو من بعد ذالک ورستو د دینا فهیا کالحجارتی پشان دکانی او اشد قسوه او اشد یا دیر زیات د دې کانینا او اشد یا سخشو قسوتن دیر زیات د دینا و انا او یقینا من الحجارة زنی د غټونا لما هغدی یتفجرو چې بهیږي منه الانهار د اغینا نهرونا و ان منها او یقینا زنی د غټونا لما هغدی یشققو چې اغچوي او فیخرجو پسراوزی منه الماء د اغینا اوبا و ان منها او یقینا زنی د غټونا لما هغدی یهبطو چې ارغلی من خشیت الله د یری د الله نه وما الله او ندی الله بغافل نا خبره عما د هغه سنا تعملون چې تاسو یې کوئ. افتطمعون آیا تاسو امید ساتئ د دې خبرې ان یؤمنوا لکم چې دا به خبره اومن استاسو یا ان یؤمنو لکم چې دا به ایمان راوړي په تاسو باندې وقد کانا او تخصیص سره دا فریق یو ډله منهم د دیونه یسمعون چې اوریدل به کلام الله کلام د الله ثم یحرفونه او بیا به بدلو دی لرا من بعد ورستو د دینا ما عقلو چې کلو په خپوه شو وهم یعلمون او دیو پوهیدل چې دا کار کول دا ګناه دي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله دا کوم سم چې ویلا اورید الہ العالمین په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الہ العالمین په خان داس باندې د قران د زده کولو توفیق راکړي. الہ العالمین د آخرت د پاره د تیاری کولو توفیق راکړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین څومره مسلمانان بیماران دي ټول د شفای کامله عاجله مستمر دور نصیب کړي. ضرورتمند حاجتمند ضرورت سر کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب.